الحیاء شعبة من الایمان ډیر په درد دل سره د یو پیغام دی د یو اعلامیه ده. آیا میشه په فلسطین یا په ټرمپ چې د عرب ممالک ته روغه یو واته عرب ډېره ښځونه ورته پیش کړې په پروټوکول کښې دا منظر چې وینه دا خو میږه ډېره اسماعیل خان یونیورسټۍ دی. آیا میږه ماندې پلارینه ته بچون داسې لیوی کوي؟ آیا د ماندې د پلاري د دولتي ادې د امیدي ادې د عزتي سره دا شی روان دی؟ آیا د ژړو مقام دا یو خو نه دی؟ میش ټول امت مسلمه ته ټوله دنیا ته دا میسج ورکوي چې میش په لرنینګ انسټیټیوټ کښې میش په تعلیمي ادارې کښې په مسلمونه بچیونه په مسلمونه جنکې داسې کیلونه هم ځنې جوړې دي. ښځینه خو بیا پوهېږي نه لیو پاګلې وي لیو بهر کې فتنې دي. آیا سر عام څه کېږي څه روان دي؟ خو میش په خطبې کښې یی چې پلونکی ملک دی واته دي واته دي فلسطین دی سوریه دی لبنان دی مصر دی عرب دی عجم دی پلونکی دا خو میش په ډېره اسماعیل خان ومن یونیورسټي کښې دا مناظر پیش کېږي خو ډېره د افسوس خبره ده. آیا په دا لیکچرار او په دا پروفیسر او په دا استادون کښې دومره دم نشته چې په دا سټینډ وکړي؟ وروره دا څه روان دي؟ دا خو مجاهرین دي خلکو ته د بدعملۍ دعوت ورکوي. دا میش چې ډېرې څېرې نورې کوي میشه د تعلیم څوک مخالف دي؟ موږ خپل تعلیم کړی دی په بچونه یې کوي او بچونه یې تعلیم نه هم زړې نه مړه شي. او بر سر عام څومره افسوس مقام دی څومره د درد مقام دی. دنیا ته میش کوم میسج ورکوي چې په دا ادارې کښې په دغې نظام تعلیم کښې تورسری په عزتي نه لیبې کېږي. آیا دا تورسری چا لیر نه دو؟ آیا دا سبو یوه مور نه جوړېږي؟ آیا دا د چا کوروله نه جوړېږي؟ دا یوه نژور نه جوړېږي؟ آیا دا د کور زینت نه جوړېږي؟ آیا دا و نرغنده ځوانون وړکي آیا دا خواندې ماندې بس دومره بېحسي دو دومره بېننګي دو او دومره بېغیرتوب عام دی دومره دا ته سټوډنټ نشي ویلی. سټوډنټ خو ډېر مقدس نوم دی. دا یاش اوباش فخاش بدماش کیم یو نو ورسره تړی ها دا وځایه چې په سیټ وي. میش خو په مسلمانه معاشره کښې میش خو خلک ته دنیا ته میسج یې دغه ورکوي چې وایي په مو په کافر شه فرق په دا رنګه خو سر عام دا څه روان دي؟ علما ته په چار ده چې دغې خلاف په خطبات یې کښې بیانات وکړي چې دغې مشي خلاف په میش اواز بلند کړي. او اورېدلي خو مې دي چې هغې وایس چانسلر سټینډ واخیستی دی څه انکوایري مطلب هغې جوړه کړې یې ده. دې کې څه انکوایري وي وایس چانسلر صاحب؟ دا خو میش ټوله دنیا ویني چې ډېر بونډې حرکات شوی دی ډېر ګټې حرکات شوی دی ډېر فحش حرکات شوی دی. د مسلمانو زړې نه دا خو چیرې کوي د مسلمانو په عزت کښې وخېږي دا طبقه. دا په نور لرنینګ انسټیټیوټ کښې چېرته داسې کېږي بای دغې اخراج په چار دی دغې ډسچارج کول په چار دی دغې لرې کول شړل په چار دی او پریشر په وایس چانسلر وشي. په دا زه پوهېږم ځکه چې په دې ملک کښې درندګانو په دې نظام اختیار په دې نظام حکومت کښې داسې درندګانو هشته چې آها د مغرب دغې مغرب چې کومې پالیسۍ دي کوم د مغرب لوبه ده دو هغه د مغرب کوم تهذیب او تمدن کوم سیویلایزیشن دی هغې ته هغه سپورټ ورکوي. زه په یقین درته وایم چې دومره دردېدلي منظرونه سړی وویني زړه یې وژوړي. زړه دا څه کېږي یاره؟ دا څه روان دي؟
میش کیم حد ته ورسېدلي، میش دنیا ته کیم پیغام ورکوي، کیم میسج ورکوي، په دې حواله اوز وټه کول پکار دي. دغې شیي چلنج کول پکار دي. علما ته په خطبات کښې، وکیلونو ته په خپل عدالتینه کښې، ججون یاره دا زیر انتظامیه ته آیا دا د مسلمانو په ملک کښې خالي دغه د پرانوستي چې تنخید واخلي، خالي دغه د پرانوستي چې لوټ کسوټ ته وکړي، آیا دا د ریسپانسبیلیټیز نه دي؟ آیا دا په کریمینل کیسز کښې نه درېمي؟ دا په وایلیشن اف رایټس کښې نه درېمي؟ دا یې دې فرض نه جوړېږي؟ انتهایی در دی. خوش پیغمبر فرمایي الحیاء شعبة من الایمان، الحیاء بضع وسبعون شعبة، الایمان بضع وسبعون شعبة والحیاء شعبة من الایمان. ډېرې شعبې د ایمان دي، حیا پاک شي د ایمان شعبه دو. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې کله شرم او حیا نه درېمي بیا ته چې څه کې بېلګامه لکه دا چې روان دي. لهذا ډېر دردېدلی، ډېر د زړه د درد نه یو پیغام دی چې کم از کم دغه شي روکتام خو په چار دی. که چیرې چا نه غلطي انسان نشي، وارد وشي، پټه وشي، ښکاره شي، دا د انسان خطاکار، دا خو بنیادي اړې دي، د ګمراهۍ اړې یې جوړې کړلې. دغې روکتام همیش فرض نه جوړېږي. زه خو دا نه پېژنه چې دا څوک وکړل، دا چا کړي دي، دا ویډیو، دا منظرینه، خو نه یې پېژنه، نه مې تعلق شته، نه مې وستا شته، نه مې چا ذات ټارګېټ کول مقصود دي، نه مې چا تورول مقصود دي. دې په د عزت لوټ کېدل، د دې په دې حرکت مې دومره زړه بادی، دومره درد دی پې. دغې مخنیوی په چار دی. دا د میش د توز د ټولې فرض جوړېږي. میش په دا غږېږي چې واته عرب شدت کېږي، په یورپ شدت کېږي، په مدت شي. د خیمې ته یې کور مسله ده. آیا زه ته په دا ویلې نه غږېږي؟ دا دین اول یې کور نه دی که اول یې ابولی د مغرب نه دی؟ دین خو اول وانذر عشیرتک الاقربین، اول د خپل کور نه پېشري شه. قرآني فیصله ده. لہذا ډېر انتهایی په افسوس سره، ډېر په درد سره او ډېر په غم سره، مو ته خو دا پته نه وه چې دا لیټر یې نه ولجلی او دا چا پرې پوه کړله چې دا داسې خبره ده، دا میژ یونیورسټي ده، ګومل یونیورسټي ده. لہذا شعر یې حق دا ویډیو دغه معنیوای هوا کې دې خلاف آواز ها بلند کې، او دا خاص دا آواز د الله دې پورا دی. مسلمانو بچونه دې بچه د فیوچر ډیفنس ته پورا دی. الله مو شاد لره، الله مو خوشحال لره، الله مو آباد لره.